اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا موایت اصل لفظ راعنا دا راعنا لفظ موایت وقولوا انظرنا او وایت اصل انظرنا د دې دوه لفظ معنی یو ده. راعنا معنی مون طرف ته وګوره، انظرنا معنی مون ته وګوره. راعنا بل معنی دار چې زمونږه رعایت وکړه، زمون خیال وساته، او انظرنا مون ته وګوره ان زمون خیال وساته. نو دا داسې شیطانانو دا یهود نصارا چې دی به دا لفظ د راعنا د عین لبه هغه کړي زیر هغه به پیدا کو یا به سره یې پیدا کړ راعینا. راعی بیا ویل شي شپنکیتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بارک به چې راعینا د ټوکو د استهزاء لفظ به استعمالو چې دا زمونږ نعوذ بالله شپنکې دی. الله تعالی مسلمانانو ته تاسو دا لفظ راعینا اډموای بس انظرنا لفظ استعمالوي. واسمعوا او وره تاسو وللکافرین عذاب علیم او دې د پاره د کافرانو عذاب دردناک. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ما يود الذين كفروا نواري هغه کسان کفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه وللمشركين او نواري مشرکان سنغواري ان ينزل عليكم دا چې نازل شي پتا زبانه من خیر د خیرنا من ربكم طرف تاسو نه. والله يختص الله تعالی خاص کوي برحمتي پر رحمت پر سره من هغه څوک شاو چې د الله خو خشي. والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خوند فضل وی دی. نو قران پاک الله په د مسلمانانو د هدایت لپاره نازل کړي او پیغمبر علیه السلام ما ننسخ من آیت هغه چې منسوخ کومنګ یو آیت دا بلا د بل اعتراض جواب دی. دی وینن پک یو آیت نازل شنو بیا وی چې دا حکم منسوخ شو او وس بل آیت نازل شو د دې حکم بارک. نو دا څنګه کلام دی؟ چې پیغمبر اسلام کله وی دا عمره کله وی دا منسوخ شو مې معنی اوس بل راغی. الله تعالی فرمایي ما ننسخ من آیت هغه چې منسوخ کومنګ د یو آیت نه او ننسها یا رسته کوم هغه لري نه حکم دا غیلا نأتی بخیر منها نو راوړو مونږه بخیر منها په غوړه داغینا او مثله یا په مثل داغی. علم تعلم آیت نه پوي ان الله چې بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر پاره او سبحانه قادر دی. علم تعلم آیت نه پوي یعنی پوښه ان الله چې بشک الله تعالی چې له در پاره ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانو دا او د زمکه ده. وما لكم نشته تاسو د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه من ولین سو کارساز ولا نصير نسوک مدد کوونکې. ام تريدون آیا تاسو اراده لرئ ان تسالوا رسولکم چې تاسو سوالونه وکړئ تپوسونه وکړئ د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی لکه څنګه چې تپوس کړی شو د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې دینه. هغه بدای سوال نو وکړو چې هغه وقابل د سوال نو خو دی موسی علیه السلام نه سوالو. ومن يتبدل الكفر غسو چې بدل کې کفر بالایمان په بدله د ایمان کې فقد ضل نو یقینا د گمراه شو سوا السبيل دلار نیغنا. ود كثير من اهل کتاب غواړي ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم دا چې واپس کی تاسو لره من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه څنګه مو واپس کی کفارن کافر. اهل کتاب وی چې دا مسلمانان بیا ته بیا کافر شي. دا ولی حسدا من عند انفسهم د وجد حسدنا د طرف د نفسونو ردینا من بعد ما پس داغنا تبین لهم الحق چې واضح شدی ته حق. فعفوا واصفحوا نفعفوا پریک دی دی پریک دی واصفحوا مخته واړوي حتی یاتی الله در دې بور چې وروړي الله تعالی به امر په امر خپل درنه په عذاب خپل سره. ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی پاره او سیدوانه قدرت لرونکي دي. واقیم الصلاه اوس مسلمانانو ته الله جل جلاله فرمایي ته امر مصلح
چې دا کارونه کوي دا خبرې دي دا پرېږدئ واقیم الصلاة او قایم کوي مونځ یعنې پابندي د مونځ کوئ واتو الزکات ورکوئ زکات وما تقدموا لانفسکم هغه چې تاسو مخکې لګئ د خپل ځان من خیر د یو نیکۍ نه تجدو تاسو به بیا مومئ عند الله پنځ الله ان الله بشک الله تعالی بما تعملون بصیر باغ اعمال چې کوي تاسو بصیر لیدونکي دي وقالو او وی بدی دا چا به د يهود وي دي ته سجر دی الله ولا زور نه ور کوي چې دا تاسو لا سوای دی به وی لن يدخل الجنه هرگز به داخل نشي جنت ته الا من كان يهودا مگر هغه څوک چې يهودياني او نصارا یا نصارای يهود به وی يهوديان به جنت ته دي نصارا به وی نصارا به تلک امانیهم دغه ارزوګان دي د دروغو دي ول تورته وای هاتو برهانکم راوړی دلیل خپل ان کنتم صادقین کې جر تاسو رښتونی بلا بلکې خبره داسې ده من اسلم هغه څوک کې اسلم وجهه لله چې کې خود مخبل لله الله تا سمجل ده الله حکم عمر وهو محسن او حال دار چې دې نیکی کوونکی د الله په توحید باندې کلک دې موحدی فله اجر در پار اجر در عند ربي پنځ رب ده ولا خوف عليهم نبير پدی باندې ولا هم يحزنون او نه بدی غم جن کی وقالت اليهود او وی به يهوديانو ليست النصارى على شيء اوس په یو بل باندې بیا چې کوم نه بدګمانو د یو بل خبره به هم نه منله وقالت اليهود او وی به يهوديانو ليست النصارى ندي نصارى على شيء په هیڅ څه د دین باندې وقالت النصارى او وای نصارى ليست اليهود على شيء ندي يهوديان په هیڅ څه د دین باندې وهم يتلون الكتاب حال در جديد ولي کتاب كذلك قال الذين دغرنګ بوي هغه کسانو لا يعلمون چې نه پويږي دارنګ وای هغه کسان چې نه پويږي یعنی کافر او مشرکین د پیغمبر علیه السلام د زمانه مثل قول پشان د وینا د دي فالله يحكم الله تعالی و فیصلو کی بینم پمیند دي کی یوم القیامت پر ورځ د قیامت فيما كانوا فاغس کی دیدوی فی پای کی یختلفون اختلاف کو انکی ومن علم سو دس جاز ظالم ممن دا غچانا منع مساجد الله چې منکای مساجد الله جمعتون د الله ايوس کرفی اسمو دا چې یاد کړی شي پای کې نوم د الله دا غنه بل وی ظالم ست چې څوک د الله د یادولونه د جمعات نه منی کوي وسعا فی خرابیا او کوشش کوي په خرابولو د جمعاتونو کې اولایک دا کسان چې ما کان له نشتر دي د پارایت خلوها چې داخل شي د جمعاتونو ته الا خائفین مگر پیار یار سره چې چا دا عقیده نو بس نور خلق د جمعاتونو نه منې کوي چې په خپل هغه جمعات ته دین عمده سي پیار یار دي لهم فی الدنیا خزي دي د پاره په دنیا کې رسوایی ده ولهم فی الاخرته دي د پاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی ولله المشرق والمغرب خاص الله د پاره طرف د مشرق او طرف د مغرب فینما تولوا نو کم طرف ته چې تاسو مخ کوئ فثم وجه الله نو هغه طرف ته هغه مخ د الله دی ذات الله دی ان الله بشک الله تعالی واسع علیم فراخیره وستون کې دی په خپل رحمت کې علیم خبردار دی په اعمالو د مسلمانانو وقالوا اتخذ الله ولدا داش پغم اعتراض چې دی د الله جل جلاله سره پیغمبران شریکول په اولاد کې وې دا يهود به عزير عليه السلام د خدای زوی دی او نصارا وی عیسی عليه السلام د خدای زوی دی الله تعالی فرمایي وقالوا اتخذ الله وایدی چې ولد الله تعالی ولدا اولاد سبحانه پاکی د الله در د اولاد نه او سبحانه در تعجب د پاره عجیب خبره ده چې د الله سره شریک ګرځي بل له بلکې د الله تعالی د پاره دی ما په سماوات هغه چې په اسمانونو کې دي مخلوقات والارض پزما کې دي کل دا ټول له د الله د پاره قانتون حکم منون کې دي دا ټول مخلوقات د الله حکم مني او ای يهود او نصارا تاسو نه منئ بديع السماوات نا اشنا پیدا کون کې د اسمانونو دي والارض د زمکه دي واذا قضى امرا او کله چې فیصله وکړي الله تعالی امرن د یو کار فانما يقول له پس بشک الله تعالی او فرمایي هغه کار تا کون موجود شه فیکون هغه موجود شي وقال الذين ويا كسان لا يعلمون
چې هغه نه پوهېږي. لو دا بل دا د اعتراض جواب دی. لولا یکلمنا الله، ولې خبرې نه کوي موږ سره الله تعالی، او تأتینا آیا، یا ولې نه راوړي موږ ته آیتون یو معجزه ښکاره. کذالک قال الذین، دغه رنګې به وي هغه کسانو من قبلهم چې مخکې دي نو، مثل قولهم په شان د وینا ردي، تشابهت قلوبهم، نو یو شانتی دي زړونه ردي د دې کافرو د پیغمبر علیه السلام د زمانې او د هغې هم داسې قد بینا الآیات، یقینا موږ واضحه کړي دي آیاتونه لقوم یوقنون، د پاره دغه قوم چې هغې یقین لري. انا ارسلناک، بېشکه موږ لېږلی ته بالحق، په حق سره، بشیرا خوشخبری ورکوونکې نیک عمل کوونکو ته، ونذیرا او د یارې خبر ورکوونکې نافرمانو ته. ولا تسألو، او ستانه به تپوس نه کېږي ای زما پیغمبره، عن اصحاب الجحیم، په باره د خاوندانو د دوزخ کې. بس ستانه به دا تپوس کېږي چې تا د الله پیغام رسول دی او که نه، دا تپوس به درنه نه کېږي چې دوزخ ته خلک څوره لاړل. دا ستا په ذمه د دین رسول دي. ولن ترضى عنك اليهود، هرگز به خوشحاله نشي ستانه د یهودیان. ولن نصارى ولا نصارى، خو خوشحاليږي به کله، حتی تتبع ملتهم، تر دې پورې چې تابعداري وکړي د دین د دوی، د ملت د دوی، د دین د دوی. قل ته ورته ووایه زما پیغمبره، ان هدى الله، بېشکه هدایت د الله، یعنی دین د الله، هو الهدى، هم دغه دی، دغه دین دی، دا دین اسلام. بېشکه هدایت د الله تعالی، لارښودنه د الله تعالی، هو الهدى، هم دکه لارښودنه ده. ولئن اتبعت، او که چې تابعداري وکړي اهواءهم د خواهشاتو دوی، بعد الذي، پس د هغې نه جاءک من العلم، چې راغلی تا ته د علم نه، ما لک، نشته، نو که چېرې ته د دې تابعداري وکړي پس د علم د نبوت نه، ما لک، نو نه به ستا دپاره من الله، د الله له طرف نه، من ولي، څوک کارساز، ولا نصير، او نه څوک مدد کوونکي. الذین آتیناهم الکتاب، هغه کسان چې ما ورکړي د هغې ته کتاب، یتلونه دی لولي هغې لره حق تلاوتي، په حق تلاوت د دې کتاب سره. اولئک دا کسان یؤمنون به، دی ایمان لري په دې کتاب باندې. ومن یکفر به، هغه څوک چې کفر کوي، انکار کوي د دې کتاب نه، د قرآن پاک نه، فاولئک هم الخاسرون، نو دا کسان دی په تاوان کې دي. او دا څوک اهل کتابو د قرآن نه انکار کوي.